أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام. مفسرین د سورۃ بارے کې دا خبره لیکي چې کله دا سورۃ نازلې دو نبی صلی الله علیه وسلم باندې په یو شپه کې یو دم نازل شټوله تر دې پورې چې اسماء بنت یزید وای کومو کمانه چې نبی صلی الله علیه وسلم سورو نږدې و چې دغه اډو کې مات شي د وجه ثقل او دروندواله نه تقریبا اوه زر ملائک د دې صورت د بدرګې د پر الله را لګلو ابن کثیر لیکي او ټولو تسبیحات ویلې سبحان الله. اوچت صورت دی ولې صورت د شرک د رد لپاره رب د صورت مخې سره ده سورۃ المائده کې الله رضی قباحتونه بیان کړل چې لوزینه مات کړو. دې صورت کې وایي چې دای د ماتوالینه یو د توحید عقیده وا زګه د خلکو شرک التحلیل او التحریم کړو. د دې معبودانو به کوم شی حرام کې هغه حرام غنو چې کوم به حلال کې حلال. نو دې صورت کې الله دې مضمون باندې رد کوي او دا خبره کوي چې د توحید عقیده ته ویل شي چې کوم الله حلال کې حلال او چې کوم حرام کې حرام. سورۃ المائده کې الله رد کوي بری شرک باندې چې ایڅو په هیڅ شي کې د الله سره شریک او برخدار نشته هغه عیسی او قبل. دې صورت کې بل عقلی ډیر دلیل راوړي. عقل دا تقاضا کوي چې مخلوق دې محتاج او خالق د حاجت روي. به هر صورت د الله تقریر دی هر تقریر به هدف او غرض لري. دې صورت کې د الله تعالی مقصد هغه د توحید ثابتول کله برته کې بشرک شرک العلم بالتصرف في الدعاء. یہ انسانانو په اسمه کو اسمانونو کې چې چلیږي نو د یو الله امر رحمت چې ویل کېږي یو الله له کله به قباحت د مشرکین ذکر کی چې دا ډېر بد خلک دي اوران کله به عقلي دلیل ذکر کې دې مسلې د اثبات لپاره الله یو دې څخه دا دلیل لې کله بشارت ذکر کې هغه موحدین لږ کم د توحید والا دي جانب مقابل له قباحت او بدی کیسه نمونه بد الله راوړي. اول باب زکه دي څوي شي دي اول آیات کې الله دعوه کوي الحمدلله صفاتونه د کمال خاص الله لدی دی دلایل لري ځکه خلق السماوات والارض مکه واسمانونه پیدا کړی تیرې اورن اگانې ثم الذين سر به زجر ورټنه ډیر د انسانان دي چې دې زور اور الہ سره نور مشرکان جوړ کړی دي مړو ژوندو کې. دویم نمبر آیات کې الله ابل عقل دلی ذکر کی دریم کې ورد د شرک العلم می څلورم او پنځم کې الله د خلکو لرټنه ور کې بدري صفاتونه اعراض کوي تکذیب کوي استهزاء قرآن پر ټوکی کوي قرآن منینا کله چې قرآن ورته بیان کړی شنو مورجینی ستې مخاړی. شپږم نمبر آیت کې الله د دنیا د عذاب نه یې بیان کړي
مقصد باندې کې جواب دی او سوالي چې اخلاق به کمزوري ونه ځکه الله برباد کړو الله وی چې علم کمزوري ور کړی تاسو نه وو بارون نه پیرا ورولي وو اوم نمبر آیت کې والله عینات د خلکو ذکر کی کدی خلکو باندې دا قران یو دم نازل شي ولا سن باندې مسکین به به موي چې دا دروغجن کتاب دی دا سحر دی اتم کې بل لارټنه ور کې به خبره چې انسانانو د اعتراض به زیاده کړه نبی حق نو پکار دا چې ملائکه سره راغلي وي نه هم پورې ودا مضمون لسم کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی دین اورسه به بل باب د سورې فاتحه نه تر سورې انعام پورې دا یو مضمون الله تشریح کې چې خالق الله دی پیدا کون کې د سورې فاتحه فاول کې مې الحمدلله د سورې انعام نه سورې کا پورې الله دویمه مسله شروع تشریح کې چې ګور رب الله دی تربیت ماغه کوي د دې سورۃ اول کې به وایي چې الحمدلله د سورې کهف نه سورې سبا پورې بدري مضمون روان کې چې برکاتم الله چوي انت به وایي الحمدلله د سورې سبا نه سورې ناس پورې ضرورم مضمون بیان کې چې ګور ازمه کب الله ختم کی اسمانونو ارض قیامت برش ټول بد الله مخلوت رګي به وایي الحمدلله او دا ټول سورې فاتحه کې الله راجم کړی وو الحمدلله یو صفاتونه کمال خاص الله لره دي دي ته ویل شي دعوا اے انسانانو د اساس معبودان نه څه کولې شي نسل کمال صفت لري نه حقدار د دې شي دوی لري رکوع شي سجده او شي رامج شي نظرانه عبادت بلکې دا چې کیږي نو یو الله لا الذي سروس دلیل راوړي کمال صفاتونه الله پر ولې خاص دي وجدا چې کار کړي لري الذي الله غزاد خلق السماوات والارض چې هغه پیدا کړی اسمانونه او د قشان د ازمکا اسمانونه پیدا کړی دي دا و اسمانونه سما او سماوات لفظ تقریبا قران کې 300 کرت الله ذکر کړی دی کله چت کله ورېز کله باران اسمان دي کې به نور مخلوقات پیدا کړي سپوږمۍ ستوري دی ورېز نور ملائک به بر دغه کرسی او عرش جنتونه نو ته پوښتنه کوم چې تاسو معبودانو د الله سره په دې مخلوق کې کوم کار کړی دی ستوري پیدا کړی ابل نه نو ځکه الحمدلله کمال ځکه الله را خاص دی الارض مفرد مفسرین وایي دې کې معنا جنسي ده یو نو پر ټول باندې اطلاق کیږي به چون کې انسانان په دې اوس مکبانه وشيږي نو ځکه مفرد تعبیر الله وکړو بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم تشریح کړی یو لویزمه چې څوک د شان لاندې کې نو طبقه زمکه والله د غاړه کې ورواچي قیامت کې جو سره راکاګه قران مجمل دی حدیث تشریح ده بل دلیل پیدا کړی الله تعالی تیری او نور او رڼا الظلمات تیری پیدا کړی د شپې د ورځ درې رڼاګانی پیدا کړی نو ذکر کمال صفاتون الله پر خاص دي په خلاف د نور مخلوق د هیڅ نشي کولای نو هغه معبودان نه دي ثم الذين سروا الزجر د زمکو اسمانونو د ټول مخلوقاتو تنظیم الله کړی لیکن به قمق المشرکین شتا یو کمزوري بنده د الله سره شریک په دې طریقه چې داخل کوله بچي ورکي اولاد د عزت او د ذلت د صحت او د مرض او د مال او د
مالداري د بادشاہي انتظامات کوي د څومره بن انصاف لري الله داخله کار چاکړي بندگی چاره کې دي ثم الذين بيغ انسانان كفروا بربهم چې انکار کړي د خپل رب نه یادلون بل څوک برابرې چې کمزور دي زور اور سلام یادلون معنا بل څوک برابر دي دوی به ویل الله خو کوي لیکن مخلوق هم ته کم نه دی یادلون کې معنا د عدل ده کله به کې معنا د عادل ده الله نه مخاړي بل دلیل د دې خاورې نه د اساسو پیدایش چا کړی دی الله نو دلیل له په دې معنی چې هیڅ د الله سره د صفات کې شریک نشه الحمدلله کمال الله لري کنه معبود ما غلي هو الذي الله ذات چې تاسو پیدا کړی من تنین د خټې نو خو نه پیدا کړی خټې نه موږ پیدا کړی اساس کړه منه نه مفسرین جواب کوي خلقه معنا پیدا کړي استاسو پلار بابا یادې زموږ استاسو نیکو الله رخاورې نه پیدا کی دیم قول مفسرین دا ذکر کوي تاسو پیدا کړي د خاورې غنم دانه د سبزی وغیرہ د خاورې کې راوشي مور او پلار غوخري دینه بیوینه جوړ شي اساس کړه منه دینه ورسه به موږ تاسو پیدا شو زما ته پلار د رزمه کې پیداوار خورلې کنه سبزی خورلې دا غنم دانه منی دی جوړ شو منس کې مونږ رالو سورې حج کې به ترتیب ذکر شي مور او پلار یې سروي خوري د منی خلق دینه به ټینګ وینا به جوړې شوی غوخه به کرپندې به ډوکې به غوخه به صاحب کې الله واجو به دنیا لراش ثم قضا الله تعالی مقرر کړی دا جنن نیټه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت عبد الله ابن عباس انسان شکر د مور پرې رحم کې تکمیل شي ملائکه الله راولېږي د دې نیک بختی بدبختی رزق مرګ عمر ټول ولیکا الله یې نیټه به مالک لري سمو خیال له استاد معبود جنو تر مدد شوی نظرانی ورته کوي قسمه قسم سي موارد ورته سپاری لري آیا استاد د پیدایش کې استاد د نیټه کې څه زری پاندازه کار د کړي دی نه معبود هم دانه دی کنه معبود اول شو دی چې الله دی وسمر عمر والا یمونګه واجلون دا نیټه چې د الله معلومه را انده د الله سره زموږ استاد دار چې عمر الله معلوم دی پتن لې کړو مړ کیږي بکم شکل بمړ کیږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله چې کله د اشاره مرګ په سلو کې وځيرا کی کارور پیدا کی مثال د اسباب برابر شي کنه وی ټکر شو مړ شو و زجر ثم انتم بتاسو الله شک وي تم تنو کې معنا د شک دا یره کې معنا د میراو د جګړې بل دلیل د دې اسمو کو اسمان نو دې پټو کار علم چاله دي معبود ما غلې کنه ستا معبود د علم نه لري وهو الله اغا الله دې په السماوات بر اسمانونو کې اولان دې اسمکه کې وهو الله في السماوات وفي الارض آیت باندې سوال دی دلته وی چې الله بر اسمانونو کې دې اولان دې اسمکه کې دې برځه کې وی چې الله په عرش برابر دی دا ټکر راغی درې جوابونه مفسرین کوي یو جواب دا دی الله چې په نوم د الله بر ملائکه پیژنې مونږه پیژنو مونږه الله یاد واغوي وی الله معبود شیخ عبد القادر جیلانی ویلو الہ دا من تیریږي تمته ساده اعتماد په گئے ملائک چې کله فریاد کوي نو आवाज کوي یا الله مونږه مو یا الله مونږه واوي شرکت پرې کړي دویم برم د الله اولوهیت دی اولاد د الله اولوهیت دی اسمانونو کې د الله امر چلیږي اسمه کې د شاه امر چلیږي الله دریم قول علماء ذکر کړي شایعات دي زمانه بانکا وهو الله غ الله چې په السماوات بر اسمانونو کې دی
بس نور وقف وکا وفي الارض متعلق قدر سے عالم پورے خاص په دې اسمه کې پویږي الله تعالی سرکم ساسو په پټ باندې وکارا ويعلم ما تقسمون پویږي پاکار جتا سکړې دې سم په کسب باندې يعلم السر واخفى دې مجلس کې موږ ناس من او تاسو د یو بل ژوند په حال نه یو خبر الله پوهه دی اخفا دا معنا ده لس کال ورسه کوم ژوند دیو په دې ورځ باندې په دې سات باندې په دې منټو سکند کوم خبر چې موږ لري کې ګرځي موږ له پته نشته هغه له پته شته تمره اوچت معبود تمره اوچت عالم نو اسو سوال دی چې دومره قوي تربيت کوونکې مربي موږ لرو آیا موږ د چرته یو بل کمزوري خاله ورشو نه بس دل فریاد وکي د ازمن په حال باندې پوهې دي ورس آیتونه کې الله سره ټنور کې بدري شي بدونو مشرک لشدا دلایل ذکر کې نو سیاراس کې زموړه د ازمن اولیاء او کم تي نه دي تاسو لګي کذبوا بالحق توحید رد کې قران ویل سره منم نزه ما كانوا بيساجون ټوخې دي پوری شروع کی ته خبر نه دلته مولا پیدا شوی هغه دا و چې ټول شینو سیموار واز الله دی استهزام الله تعالی پوری وکي پیدا بخلق دي نرازي دوی لرا الله من آیاتین ونخا من آیات ربهم دنا خود رب دوینا الا كانوا عنها مورجين مگر دي داخله دي غین راس کوونکی د سره منینا نه خمانه د الله ر قدرت دا یو زجر کتور د قران پیش کی نو دوی مړه د قران مراد موږ سره منونه حدیث سره منونه قران لبګی شي مال پلار نکوي لري چې هغه په تور مثال په دیوال باندې سور شنو روان شو کله وی هغه ور راټل کړي شمس تبریز بابا باندې کی وی کړه ویدل چا سوال کې غوخه ور کړه ملتان کې خلکو له پیش کړه چې دا پخا کوي وی چې خلکو مخالفتو کې نور لوي راټیټ شه لاس کې ونی ولا پخا شو نور لوي شي بالکل د خلکو نه جګ نشي اوس وي سخته ګرمي دالته جواب شمس تبریز بابا چې ته دی چې د بده لاس کې داغو کني ولو د نور باندې په خورم دا سره پولادونه جوړ نو په کار دا چې دم به ولي شي وګره مشرک سره عقل نه بالکل الله یې مخاړي د سره منینا کله وی ابل شه درې پرې کچکول کې راوانی کی کله وی ایو چې ولاړ هندستان کې اتوري شوار کلاړ تاجکستان لول ویدا کله وی سړی سواد کې هم سې شوار کدل تر ول ویدا کله اخو موسی شو او ماران نه کټ جوړ کې نه پاسو پیسم نه سودا عقل منی د انسانو غدا سو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مار لړم او جنیدا په پاسه سملی د اسګي د اولیاء دشمنان هم داخله خپل دي مخلوی تیاړي فقط کذبوا یقینا د خلکو تکذیب کړي بالحق له توحید او لما جاءهم شکر دوی لراغه فسوف ياتيهم الله يزر ده شراب شدویلا خبرنا ما كانوا به يساجون دعوت سو شدوی کړي پوری استهزاء ٹھیک ده نن توحید پوری خان دی قرآن پوری خان دی واسه الله پاتې کېږي خوننو یو ورځ به دې پنجام باندې پوه شي دا څومره لوی جرم کړي لري ورسات کې دنیا د عذاب نه یره اسه کې یو درې انعامات هم ذکر کړي مقصد بلې کې جواب د سوالي د خلکو ویلې چې ټیک در مخ خلک الله برباد کړي او کمزوري او مونږ طاقت لرو فوج لرو سیاست لرو اقتصاد لرو ملګری لرو لکه يهود نصارا چې اوس دا خبرې کوي آیات کې الله جواب کوي چې مړه هغه مخ خلک تاسو ډیر مضبوط واغه ما دل کړ تاسو په ګلاس صحیح سمودي نو ګوري څومره پاخ انجنيران وو غرونه تراشل فرعون نو ګوري څومره یو چې شیشر وو حامان دی ګوري څومره اوچت وزیران وو قانون دی ګوري څومره اوچت مالداران وو قوم د شعیب علی السلام ګوري څومره اوچت تجاران وو لیکن چې د الله عذاب را شل دا شنه به هیڅ کار نه دي دی باندې سړی نشي بچ کېږي دا د او هغه دی بچ کېږي بس توحید باندې ټول اقسام د بندګۍ والله پر خاص علم يرو یا داخله کنه ګوري کم احلقنا ډیر موږ برباد کړی لري من قبل مخیدون من قرن پیړې
سلسل کاله پیتیر شي کم اهلکنا استفهامی څومره یا خبری دې شغب الله کمزوري ونه جواب زم ورکړو د خلکو لا فل ارجه پرېزمه کې ما پاغه اندازا چې نه مدر کړي لکم تاسو لرا نو مکن تاسو سوې یې موږ پلان جوړو بنگله لرو کالونی لرو محله لرو کورم جوړ کړي دي کوم بندوبست کړي دوبو شمنونو د زیره زمینه د فلان او فلان الله دې هغه خلکو ته شابه نه وي چې تاسو قطن د سره دینه سي ام درد دل کړو دویم وارسلنا السماء لا يمر عليك باران عليهم فديبان مدرارن چپی چپی ضرورت مطابق سم مخساتلی مولا وي دریم وجعلنا الانهار لا يمر زولين يرنا تجري چ بيد بد دوی لاندې دې څه مطلب تحت تصرفاتهم پلار به شردي کې نقشه جوړو سامونه ویل نه مړه دې بل ځای کې نقشه پکار ده نو کوم ځای کې چې دې نقشه جوړولې دا نیرونه اړول یا من تحت اندامن من تحت القصور یره د شی بنگله جوړول پکار دي چې لاندې وبرواني الله دې شي عجيبه نقشه څه شو واحلقناهما لا يتسنس مکړه برباد مکړه به ذنوبهم په سبب د ګناهونو پیدا مکړه من بعدهم د دینور استقرن پیړې نورې بدمعشان والله لري مکړه زئی ورسا کې دی بل عینات دوی به ویل چې دا قران دی یو دم راشي الله چې یو دم راشي بلې کتابونو کتابچو کې دوی پیګوتی وای نو به وای چې مړه دا دروغجن کتاب دی تمره عینات دی قطن سره منونه او کوم نازل کو علیک بتا من کتاب پر کتاب شو کې کتابونو کې قرطاس فلمسون مسه کې به دې فلاسونو څه مطلب دی باندې سخت قوي دلیل په نسبت سره سترګو لکه لړون سترګې نه لري چې ګوتې ور باندې وای نړوندې معلومه یو بنام دا قران باندې چې ګوتې شي وای چې د الله را لګره نو څه به وای لقال الذين انوا خمخا ويا انسانان چې کفر کړي دي ان حسن دا قران الله سحر مبين مگر دروغ کارا دا دروغ دي قطن د سره موږ دا منونه یا شعر دی دا ورسایت کې بل زجر دوی نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا رسول الله من بتاو منو چې تا خو له یو ګارد راغلی و ملائک د سره مسلح موږ له دې ویلې چې نبی کوم ته نه تاسو سره چې دلیل سره تابع شي ګور ما سره دا ګارد دي کنه ملائک دي الله دا سوالم به زیاده وجه ده ملائک چې کله راشي او ته به د الله نه فرمانیو کې نو سره خیال شي ملائک به تعالی وسیله کوي اگر به د اسمه کې له اخلاص اعلان دي وقالو دی ویلي لولا انزل عليه ملك ولنشنازل دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو ملک ولو انزلنا ملكا كم نازل کو الله یو ملک لقض الامر فیصله د کار وکړي شو به بدوی ته ونکتل شي په نظر د رحمت مهلت بین شو ورکی دي ملائک شرعل او تاسو کې انکار پادر باندې هر څه بدل جوړ کوي کنه ګورو سات کی جواب دم دې سوال دی الله وی کومه ملائک راولې کوم خو به د انسان په شکل باندې راشي وجدانا چې تعلیم د انسان نه انسان خزده کوي کوم ملائک راشه غزمون په شکل براشي غزمون په شکل باندې به موږ علم نشو یادول به د اعتراض کیږي ولو جعلنا والله يكم غرزو دا ملکن یو ملک لجعلناه رجلا خام بدا غرزو یو سړی ګډ وډ وکوم غالې په دوی باندې ما هغه څه چې اشتباه کوي کوي لفظ کې معنی دی اشتباه به هم دا سوال پیدا کیږي دا څوک دی او دا څنګه راغی اوس نبی صلی الله علیه وسلم تسلیو جانب مقابل لیرا نبی صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې قران به بیان کې چاپونه منوي سبا خفش دی آیات کې الله تسلی ورکړه دلاسای کې چې اے نبی ستا کنن اس تکذیب کی پروا به نه لري درې مخکې رسولانو تکذیب شوی صبر کړي تم صبر کوګا په یاد ساته چا چې ستا تکذیب کړي پرې دم چړتا یقینا ټوګه کړي شوی دی الله پر رسولانو پورې من قبل کسان وړاندې نه صبر کړي
تنوین د پاره تعظیم او تکثیر رسولانم الله ډیر وو او ډیر اوچت قابل عزت وو هر نبی ډیر عزت من نو څه چل به وشو فحاق الله غیروا چلا بالذین فاق انسانانو پوری سخروا منهم چې ملنډې کړي د دوی نه ما کانو به یساجون عذاب تاسو چې ذکرې پر ټوخه چا چې ټوکی کړي انبیاء پوری د ملګرو پوری دې سزا پر الله وی حق رامنه سم نشي ګیره کړل لکه سړی چې بچا باندې بر لاس کیږي نشیتله اوس ورسا کې بل تسلی مقصد ته دنیا د عذاب نه یرا دی ویل مړ څوک الله برباد کړی دي آیت کې الله جواب وکي چې تاسو ورته د قران تاریخ وګورئ مطالعه کړئ به تاسو معلومات وشي قل ما نو يسيرون وګرځي په لارځ د اسمګه کې سیر دوه قسمه دي بالارجل کو باندې وګرځي که غریب به په باندې ګرځیدل نه شنو کتاب ځان لواله مطالعه کوي بل کتاب نه لري قرآن خوشتري بمطالعه الكتب عربي شاعر فرمایي کنه اعز مكان في الدنيا سرج صابهن وخير جليس في الزمان كتابه په دنیا کې غوړه ملګری چې دا کتاب دی دې سره مینه وکړي حتی سلف صالحین مبارک راځي وي هیڅ وخت ای په خوب نه راتلو مګر کتاب یې سینه باندې پروت فراق بهم چې کوونو نظر به ته بن کړو ثم انظروا الله به وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو الله ډیر خراب انجام شو دې جن بل عقلی دلیل بل باب شروع شو اسې د پوس دا کوم چې د زمکو اسمانونو په دې منځ کې څومره مخلوق دی دوی اختیار چا سره دی الله سره نو بندګی نیم چاله وشي دماغ کې خراب شو بچي کې مریض شو دانا قدر باندې راو خطا کښوی بے عزت کښوی مغرب دې ټولو تکلیفونو کې توجه اچاله مکوا صرف الله له وکړه بل چاله منډه مو چې دې چې موارد واغې د هغه چې موارد نه هیڅ کوم الله ځان سره ذمہوار نه دي ګڼلي انسانان دې ملائک دې کې پیرین دي ټول الله له محتاج دي نو ار حالات چراغه فریاد چکوي نه یو الله لا قل هو لمن ما فی السماوات والارض د چا په اختیار کې هغه څه چې بر دې ولاندې دوی بغلی شي نو قل هو لله دې ټول اختیار الله سره دی كتب على نفس الرحمه جواب سوال دا مشرکین خدای الله نه شواب بل خو روان دي ولله دوی نه بربادي جواب الله رحمت په ځامن لازم کړي دي كتب لیکلي دي الله على نفسه بخپل ځامن رحمت یاد ساتي تخفیف لا يجمعنكم نخمخات صبر جمع کوي الى يوم القيامه ورز قیامت لرا لا ريب فيه شك بكن الشام الذين انسانان چې تاوان کې غرزولي ځانونه فهم لا يؤمنون سره ایمان نه لري مؤمن انسان تاوانی انسان چې نفس بری کفر او شرک برباد کی ایمان بیان راوړي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي